دا د شام او د لبنان هغه غریب امت دی، هغه غریب ملت دی چې دوی سره دومره مال حال او دومره وس د دوی نه کېږي چې خپل مړی دا په امبولینس یا په ګاډي کې یوسي. تاسو به په اول ځل باندې ګورئ چې یو مړی دا په موټرسایکل باندې وړي لګیا دی قبرستان ته. دا زه په چیلنج سره دا خبره کوم چې دغسې سین به تاسو چېرته کې په فلم کې هم نه وي کتلي، د حقیقت زندګي خو پرېږده، په فلم کې به هم تاسو نه وي کتلي چې یو مړی په موټرسایکل باندې روان کړی وي. څومره د بېوسۍ عالم دی. په دنیا کې تقریبا نن سبا څه د پاسه 1.5 اربه مسلمانان دي. په دغه 1.5 اربه مسلمانانو کې زموږ او ستاسو د شام او د لبنان د غریب امت د غریب امت مسلمه دغه حال دی. دا زموږ او ستاسو لپاره ډېر د سوچ او د فکر لمحه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی وي د ټول امت مسلمه د امت مسلمه د مسلمانانو مثال که جسد واحد د یو جسم دی، د یو جسد مثال دی. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جسد مثال د امت مسلمه سره ورکوي؟ څنګه چې تاسو ته پته ده چې د انسان دغه یو جسم وي، په دې یو جسم کې چې کله په سترګه باندې درد راشي نو ټول وجود ټول بدن ورسره په تکلیف وي. که په سر باندې درد راشي ټول وجود ټول بدن ورسره په تکلیف وي. که په خپه د خپې په دې نوک باندې هم که درد راشي نو موږ او تاسو ټول بدن دې سره بېقراره وي. دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په افغانستان باندې سخته راځي پاکستان به ورسره په سخته کوي. که په شام لبنان باندې سخته راځي پاکستان افغانستان به ورسره په سخته کوي. که ترکیې باندې نن سخت حالت راغلي ټول امت مسلمه به ورسره په سخته کوي. نن هغې چې دی د ملبې لاندې پراته دي، په دغسې سختو حالاتو کې دي او موږ تاسو بېغمه یو، خپلې شپې ورځې سبا کوو. دا سوچ هم نه کوو چې دا څه شوي دي څه نه دي شوي. تعاون او مدد خو پرېږده، یقین وکړئ په یو ټایم مونځ کې موږ د هغې دپاره د زړه نه دعا هم نه کړې. یقینا دغسې سخت حالات که نن په هغې باندې دي نو بله ورځ به موږ او تاسو باندې هم راتلی شي. په دغسې وخت کې په دغسې سختو حالاتو کې موږ او تاسو ته پکار دي چې د شام او د لبنان او د ترکیې د مسلمانانو خاص تعاون وکړو، د دې سره مرسته وکړو د خپل وس مطابق، او د دې دپاره خصوصي دعاګانې وکړو، ختمونه وکړو، د دې دپاره دعاګانې وغواړو چې یا الله دا کم سخت حالات کم سخت وخت چې دا په دغې مسلمانانو باندې راوستی، یا الله دغه سخت وخت د دې نه واخلي اوچته کړي، او یا الله ټول امت مسلمه د دغسې سختو حالاتو نه محفوظ وساتي. یقینا دغه تصویر ډېر دردونکی و، ډېر تکلیف دیه و، ځکه مې تاسو سره شریک کو او په دې نیت دې تاسو سره شریک کوم چې خاص دعاګانې د شام او د لبنان د مسلمانانو دپاره او خاص تعاون د هغې سره. الله دې د هغې په حال باندې رحم وکړي او موږ او تاسو که تاسو خپله آنلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دیني مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي. سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ښکاري په دې باندې به موږ سره په وټساپ باندې رابطه ساتئ.